وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا د یو حدیث متعلق تپوس کړی دی چې باقي دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې جمعې په ورځ باندې اتیا کړی د درود ویلو نو د اتیاو کلونو ګناهونه به معاف شي او د پوره شرایط باندې دغه لپاره رڼایي او دغه درود چې کوم دی نو هغه بیا په خاص الفاظو باندې رانقل دی او د جوماتونو کې هم خلکو ډېر په شدت سره لګولی اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما چې دا حدیث کې نه څنګه دی ځکه چې ډېر مشهور دی خلک ډېر زیات لګي استعمالي عمل پې کوي نو په دې وجه دې حکم معلومول چې کوم دی دا ضروري دی چې دا څنګه دی نو د دې جواب دا دی چې دا حدیث ابن شاهین په ترغیب فی فضائل الاعمال کې نقل کړی صفحه 14 او سند عون بن عماره د سکن البرجمي هغه د حجاج بن سنان هغه د علي بن زیاد هغه سعید بن مسیب هغه د ابو هريره نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي صلوات علی نور درود په ما باندې دا رڼا ده علی صراط په پول صراط باندې یعنی کوم چې جهنم په شا باندې پول پروت ته پاغه باندې خلک په پوری وځي باغې برنای ده دغه د پاره فمن صلى عليه يوم الجمعه چې درود ما باندې جمعه پر 80 مره تناتیا کرته غفرت له ذنوب 80 عاما د پر با ګناهونه د اتیو کالو د معاف کړي شي بعضی متأخرین مولیان چې کوم دي رستنی په هغه کې د باره کې هغه سستی کړل او نرمي کړل دا حدیث حسن کړی سی خبر ده چې حدیث ضعیف کې بلکې سخت ضعیف دی ځکه چې د دې سند کې درې ضعیف راویان دي یو باقي علي بن زيد بن جدعان البصري دی حماد بن زيد چې د احادیث الټه یعنی الټه کول او شعبه رحمه الله ذکر کړل چې د حافظه خراب شو امام احمد وایي چې ليس بشین د شیم نه دی دراوي امام ابو زرعه وایي چې ليس بقوي يهم ويخطئ مضبوط نه خطا کی غلطیاں وهمونه بد کېده او ابو حاتم رحمه الله امام ابو حاتم چې لا يحتج به دنه حجت نه وي کی دارقطنی ولا يزال عندي فيلين همیشه زما په نسبت باندې کمزوري و دا اقوال ذکر کړل امام ذهبي په المغني في الضعفاء کې دویم جلد 447 صفحه او دویم راوی چې حجاج بن سنان په کې دغه باره کې امام ازدی ویل د متروک دی لسان میزان ابن حجر کې دا خبر را نقل د دویم جلد 563 صفحه او دویم راوی چې عون بن عماره القيسي دی ابو زرعه چې منکر الحديث او حاکم و چې ما لیدل و دا مندل مولک الحديث متونه لیکل او دا منکر الحديث او ضعیف حدیث والو ابو داود چې ضعیف دی تهذیب التهذیب کې د اقوال حافظ ابن حجر ذکر کړلی جلد نمبر 8 صفحه نمبر 173 او امامانو ګنورم چې دا حدیث ضعیف کړی دی نو هغه امام دارقطنی حافظ ابن حجر نتایج الافکار کې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 56 سخاوی په القول البدیع کې صفحه 284 مناوی فیض القدیر کی صفحہ جلد 4 200 صفحہ 249 کی او الحوت البیروتی اصل مطالب کی صفحہ 175 او شیخ البانی رحمه الله چې کوم د سلسله احادیث ضعیفه جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274 حدیث نمبر 3804 به د حدیث او شاهد موجود دی انس بن مالک پر روایت سره رضی الله عنه هغه چې زولارون د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایل چې من صلی علیه یوم الجمعه 80 مره چې ما باندې جمعې پر ورځ باندې اتیا کړه درود ویلو غفر الله له ذنوب 80 عاما الله به وتعالى ګناهونه د اتیا او کار معاف کی فقيل له كيف الصلاه عليك يا رسول الله چې تاسو کو چې درود په تابانه څنګه وایو قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وتعقد واحدا دا الفاظ به وي بیا به یو ګو ترامات کې چې دا یو ځل شو دا بیا به دې بل ځل بل ګو ترامات کوي طریقه باندې دا حدیث خطیب بغدادي تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحه نمبر 464 کې راوړل سند کې د دې سند کې چې وهب ابن داود ابن سليمان الضرير د ذهبي و چې خطیب امام خطیب بغدادي فرمایل دي لم يكن بثقه دا ثقه مضبوط نو او به یو حدیث د دراوړل د شهادت بخبل باندې جوړ کړی دی ځان المغني في الضعفاء کې امام ذهبي دا خبره کړل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 727 د سیدا امام الجوزی چې دا حدیث په احادیث الوهیه کې ذکر کړل حدیث نمبر 796 کې او شیخ البانی رحمه الله وی چې دا حدیث په د امام الجوزی په بل کتاب کې راوړل پکارو چې هغه احادیث الموضوعه ده چې هغه منغلط احادیث هغه کې د دې راوړل زیات مناسب وي ځکه چې د وضع هغه نخي په دې باندې ښکار دي چې دا ځانه جوړ کړی شوی دی خو سخته ده او کوم چې سی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویلي په ظاهر کې راغلي دي بس هغه زموږ لپاره کافی دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل دي چې ما باندې یو ځل درود وی الله په لزبر زله درود وی صحیح مسلم وغیرہ کې د حدیث راغلی ده نو دغه د حدیث باره کې وضاحت چې تا غوښته او ما درته وکړو